أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سورة نساء آيات نمبر 4 آتیا. د دې آیات نمخ کې په مخکنیو آیاتونو کې څه خبرې پاتې وې. یو خبره خدا چې تر څو پورې یو چا پر یو موضوع باندې کامل تحقیق کړی نه وي او تر څو یو خبره پوره ورته معلومه شوې نه وي تر هغه وخته پورې د دې جواز د تنسته چې د هغې موضوع په ارتباط خبرې وکړي. عائشة صدیقه رضی الله عنها د نبی علیه السلام سے حدیث را نقل کړي. امام مسلم رحمت الله علیه په مقدمه کې راخستی فرمایي چې کفا بالمرء ان يحدث بكل ما سمع، چې د انسان د لپاره بس دا درواغ کافی دي چې هر سواوري د بیانې، یعنی تحقیق نه کوي، بلا تحقیق خبرې کوي، نو بس دا درواغ بس ته چې وایي نور درواغ دي نه وایي. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من حدث بحديث وهو يرى انه كذب وهو احد الكاذبين، کچا ته یو خبره وکړه د بل چا خبره درته را نقل کړه او هغه په دې باندې پوهېدی چې دا درواغ نو دی د دوو درواغجنانو نه یو دی، ځکه چې دته دا خبره یقیني معلومه ده چې درواغ ده او بیا یې هم را نقل کوي، نو خدای هم درواغجن شو. نو یو خدا چې بلا تحقیق خبره عامول درواغ او کبیره ګناه، او بل دا چې بلا تحقیق خبر ډیر ځله فتنه د امت تر مابین شي او د خلکو تر مابین کدورتونه بدنیتۍ بغض او حسد پیدا کوي چې دا د مسلمانانو تر مابین حرام عمل دی. بل خبره دا ده چې الله عز وجل دا فرمایل چې کدا خبره دوی د الله تعالی رسول ته او اولو الامر ته رد کړي وای نو دا د دې د پاره شو زکاوی په دې کې تحقیق کړي. د دې څخه معلومه شول چې شرعي احکام چې په شریعت کې ثابت دي دا څلور قسم دي. اول د وار احکام په قران باندې ثابتيږي، دوم ځل بیا په احادیث ثابتيږي، او دریم ځل بیا اجماع د امت ته ځي، او څلورم بیا قیاس ته ځي. که یو مسله په قرآن کې ثابته او هلته تقلید نه کېږي، هلته د مذهب ضرورت نشته. که یو مسله د پیغمبر علیه السلام څخه ثابته او هلته تقلید نه کېږي، هلته د مذهب ضرورت نشته. که یو مسله په اجماع د امت ثابته او هلته هم تقلید نه کېږي، هلته هم د مذهب ضرورت نشته. صرف په قیاسي او فروعي مسائلو کې تقلید او د مذهب پابندي ضروري ده. هغه په دوه ډوله کېږي، یا خو ځینې مسائل په قرآن او حدیث او په اجماع د امت کې بیان شوي دي، نو دا فقهاو پر هغه باندې د هغوی په ارتباط قیاس کوي. او یا ځینې مسائل په قرآن او حدیث کې راغلي وي، ظاهرا سړي ته ټکر معلومیږي چې دا یوه مسله دي د بلې مسلې سره ټکر وي، تعارض دی ولري، نو په دې خاطر باندې علما راولاړي د هغو دوو تر مابین تطبیق کوي. نو یو څوک د هغه امام تقلید کوي په دې تطبیق کې، دا معنا نه ده چې د یو ردی او بل نه ردی، او یا دا چې دواړه ردی یا یو ردی په بل عمل کوي، بلکې دای په دې تطبیق باندې عمل کوي. د مثال په توګه د نبی علیه السلام څخه یو عمل دوه رقم راغلی. یو صحابي وایي چې پیغمبر علیه السلام ته راغله، پیغمبر علیه السلام په مانځ کې لاسونه پورته کول. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام حدیث نقل کړي، صحابه کرام ته د نبی علیه السلام منظور شي نو په مانځ کې لاسونه نه پورته کړي. اوس د هغه صحابي عمل ته چې وګوري، هغه وایي پیغمبر علیه السلام لاسونه پورته کول، دا د عبد الله بن عمر رضی الله عنه قول. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام په مانځ کې لاسونه نه پورته کول، دا د رکوع څخه چې پورته کېږي او کښته کېږي، دې طرف علیه دین وایي.
اوس د دې دوه حدیثو تر مابین ظاهرا ټکر نو یو عامي سړی یا ما غوندي کس خو په دې نه پیږي چې زباید په کوم عمل نو په دې کې موږ هغه فقهاو ته رجوع کوو چې هغوی تحقیق کوي او د صحابه کرامو په عمومي ژوند باندې پوره معلومات لري نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي زموږ رایه دا ده چې لاسونه به نه پورته ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه عمل چې پیغمبر علیه السلام کړی دی چې لاسونه پورته کړی دي دا یو وارث وي او عمومي امر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لاسونه نه پورته کول د دې څو وجوهات دي یو وجه دا ده چې صحابه کرام وایي چې ورځ موږ رفع الیدین کوله نو نبی علیه السلام مسجد ترالی او وی فرمایل مالی اراکم رافعی ایدیکم شموس الخیل نو وی فرمایل چې څه پیښه ده چې تاسو لاسونه تاسو پورته کوي لکه دا آسانو لکې فاسکنوا فی الصلاة فالمانځ کې سکون کوي آرام کوشش نو موږ وایو خدا حدیث دی او بل الله تعالی فرمایي چې وقوموا لله قانتين او بل دا چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تر عبد الله بن عمر رضی الله عنه په فقاهت کې او په علمي استعداد کې لوړ چنانچه عبد الله بن عمر رضی الله عنه کشر صحابي دي په نسبت او حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د ډیر لوړ خلکو څخه دی چنانچه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په ارتباط فرمایي چې که عبد الله بن مسعود په کوم شی راضي شي نو بس په هغه باندې مزه راځي او بل د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په ارتباط باندې د اوزاعی رحمه الله سره د امام ابو حنیفه رحمه الله مناظره راغله امام ابو حنیفه رحمه الله ته امام اوزاعی رحمه الله ویل چې ما ته حدیث بیان کوي مولا ما ته حدیث بیان کوي نافع او نافع حدیث بیان کوي د عبد الله ابن عمر څخه او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به د نبی علیه السلام څخه حدیث بیان کوي چې پیغمبر علیه السلام په مانځ کې لاسونه پورته کول امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویل چې ما ته به حدیث بیان کړی دی ابراهیم نخعی هغه حدیث را نقل کړی دی د علقمه حدیث را نقل کړی دی د عبد الله ابن مسعود څخه او عبد الله ابن مسعود حدیث را نقل کړی دی د پیغمبر علیه السلام څخه چې هغه رفع الیدین نه کول لاسونه نه پورته امام اوزاعی ورته ویل چې ما سند تر سند قوی دی ځکه زما په سند کې تر پیغمبر علیه السلام پورې دوه واسطې راځي او ستا په سند کې تر پیغمبر علیه السلام پورې درې واسطې راځي یعنی ما ته حدیث نافع بیان کړی دی نافع ته عبد الله ابن عمر او عبد الله ابن عمر ته پیغمبر علیه السلام نو زما او د نبی علیه السلام تر مابین دوه واسطې رااله یو نافع او یو عبد الله ابن عمر او ستا په سند کې درې واسطې رااله یو واسطه دا د چې تا حدیث نقل کړی دی ابراهیم نخعی هغه ته نقل کړی دی علقمه هغه ته نقل کړی دی عبد الله ابن مسعود درې واسطې نو ځکه زما سند ستا در سند عالی دی دا احادیثو کې چې د کوم شیخ سند څومره عالی وي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د دتر مابین واسطې څونه کمیږي سند دغونه عالی وي څونه چې واسطې ډیریږي سند بیا هغه کمال لمنززی یا دا هغه کتاب تر مصنف پورې دا د دیوبند علماو سلسله په دې خوندوره سلسله ده چې د دوی د احادیثو د سند سلسله ډیره عالی سلسله ده په ټول بر صغیر کې که هند دی که په پاکستان دی که افغانستان دی که بنگلاديش دی د احادیثو ټوله سلسله د دیوبند تر بزرګانو تیریږي دیوبند بزرګان په مابین کې واقع کیږي خامخا په ټول بر صغیر کې هیڅ څوک داسې نشته چې هغه د احادیث د دیوبند بزرګانو د سلسله بغیر وای ټوله په دغه سلسله کې برازي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په ارتباط میں خبره کول امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویل چې دا سره منم چې ستا سند عالی سند دی لیکن ستا په سند کې فقها نستزما په سند کې فقها دي ځکه ابراهیم نخعی دا د نافع سره برابر دی فقاهت کې او علقمه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سره په فقاهت کې برابر دی صرف د عبد الله ابن عمر درجه د صحابیت په وجه پر لوړه او عبد الله ابن مسعود خو عبد الله ابن مسعود دی چې دا ورته ویل
امام اوزاعی رحمه الله خاموش. معلومه سوله چې په سند کې د علوي سره سره فقاهت ډیر ضروری دي. او بل دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله په کوفه کې اوسېدی. په کوفه کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اوسېدی، ابو موسی اشعری رضی الله عنه اوسېدی، حضرت علی ابن ابي طالب اوسېدی. نو عبد الله ابن مسعود هم د مشران صحابه اوسېدی، او علی ابن ابي طالب رضی الله عنه د مشران صحابه اوسېدی. د سره سره په دغه وخت کې 4000 زیاتو کم صحابه په مختلفو وختونو کې په کوفه کې اوسېدلي دي. په مختلفو وختونو کې په دا ټول وخت کې په کوفه کې چاره پرلیدای نه دي کړي. نو معلومه سوله چې د یو حدیث د بل حدیث سره ظاهرا تعارض راشي، نو موږ دا نه کوو والعیاذ بالله چې موږ دې هغه حدیث رد کو او یا د الله تعالی د پیغمبر خبره ونه. دا خو د ایمان سره خلاف. نو د یو مذهب پابندي په دې ضروری ده چې هغه امام د دې دوه احادیثو تر مابین حل راایستلی. نو دا امت ته اسانی جوړه کړې ده کې ګرانی جوړه کړه. دا خو اسانی ده. کنه مشتبه مشکلات وسوي نو په مذهب کې اوسېدل ځکه ضروری. نو ځکه الله فرمایي چې کدی دا خبره رد کړي وای او رسول ته او امر ته دا به دوی د پاره خیر. بل خبردار اغلل یو څوک به دا خبره وکي چې دلته خوراغله ده چې د خلکو ته د امن او د بیري او خبر را ورسېدي، نو دوی باید په دغه وخت کې دا خبر اهل التحقیق ته حواله کړي. یعنی په عام وختو کې به نو ضروري نه وي. د دې په ارتباط موږ په خام جواب ورکړیو چې قران کریم کې خاص واقعیت اعتبار نه وي، الفاظ عموم ته اعتبار، چې الفاظ د قران کریم عام راغلي دي. نو په هر زمانه کې او بل په فقهي مسائلو کې هم د بیري او د امن حالت شته. چې یو مسله ته معلومه نه نو د خپل د بیري حالت دي، او یو مسله ته معلومه وي د خپل د امن حالت دي. نو د امن حالت او د بیري حالت یوازې تر جنگي حالت پورې خاص نه دي. عموم الفاظ لري، عموم واقعي خاص لرنه دي. فقاتل فی سبیل الله، نو تجهاد وکد الله تعالی فلارکی لا تکلفو الا نفسک، نہ مکلف کړل کیږي الا نفسک مگر ستا نفس. وحرز المؤمنین، وحرز المؤمنین، او نوبت شوق ورک مؤمنانو لا. عصى الله نجدې د چا الله عز وجل به ايكف باس الذين منع کړي جنگ دا او کسانو کفرو چاوي کفر کړي دي. والله على عز وجل اشد باسا، اشد ډیر سخت دی باسن د جنگ کولو په اعتبار، او اشد تنکیلا او انتهائی سخت دی تنکیلا د عذاب ورکولو په اعتبار. د دې آیات شان نزول دادی د ابو سفیان سره د احد د غزا وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وعده کړو چې آینده کال به د ذوالقعده په میاشت کې موږ او تاسو پر بدر باندې سره جمع کیږو. نو را روان کال چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذوالقعده په میاشت کې، ځینې روایت کې راځي چې په داغه میاشت کې و یو میاشت بعد، ځینې وایي را روان کال. بهر تقدیر د ذوالقعده په میاشت کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وویل، نو ځینو کسانو چې ضعیف الایمان او منافقي طبیعت درلودي د صحابه کرامو سما سوا او یې څه خبري شروع کړې چې یو خدا زخمیان دلته ډیر سوي دي، شهدا سوي دي، وس فورن بیا بیرته جهاد ته روان. نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې ته د خدای په لار کې jihad وک، یوازې ستا نفس مکلف دی چې ته خپل دا کار کوي. پر تا باندې د نور عمل موږ نه تپو، د هر چا خپل عمل دی، ته دا کار وک. نو نور کې نه کوي، ستا دا وظیفه ده. په دې آیات کې الله تعالی د خپل بندگان په ډیر شدید امر باندې مکلف کوي چې څوک دې دا نه وایي چې پلانې نه کوي نو زبې نه، د هر سړي خپل عمل دی هغه به کوي. دا کې نور کې نه کوي، دا دغه کار نه دی. ستا عمل پتا مربوط دي ته به کوي، دا کې نور کې نه کوي، هغه جلا خبره. نو الله فرمایي چې کله د جهاد ضرورت پیښ شي فقاتل، نو جهاد وکړه فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې د کفارو سره. لا تکلفو الا نفسک، کفرزن ستا سره کوم بل څوک ملګری نسی نو ته فکر مکوه
لا تکلفو نمکلف کړل کیږي الا نفسک مگر ستا نفس، یعنی ته چې په کوم څه مکلف یې بس هغه خو بکې. او د دې سره سره وحرز المؤمنین ترغیب ورک مؤمنانو لره، یعنی خلکو ته دا وایي چې جهاد پر تاسو فرض دی. دا کاوی نه کوي د دې معنا دا نه د چې ته به پرېږدي بلکې ته به کوي. الله سبحانه و تعالی په خپل بندگانو باندې جهاد پرس کړی او په دې جهاد کې هیڅ څوک نه دی مستثنا کړی، نه په دې کې عالم مستثنا دی، نه تاجر مستثنا دی، نه طالب مستثنا دی، نه بل څوک مستثنا دی. ټول د الله تعالی په دې امر مکلف دي او ټول به کوي. کې نه کاوه الله عزوجل په هغوی باندې ذلت مسلط وي. او دا قاعده ده چې پر اسلامي نړۍ هغه وخت ذلت رالی چې کله دوی جهاد پرېښودي. الا نفسک وحرز المؤمنین، او د دې سره سره نو او د دې سره سره ترغیب ورک مؤمنانو لره. عسى الله نجدې ده چې الله عزوجل به ايکف باس الذين كفروا بند کړي جنگ دا کسانو کفرو چاوي کفر کړي دي. نو که څوک ملګرتیا و نه کړي نو بیا ته پر دې باندې ډېر مو پریشانه کړي. ممکنه ده الله تعالی ستا د همت او قرباني په وجه د کافرانو په زړونو کې رعب واچي او هغوی ستا مقابله ته راوله نه وځي. تا به مسؤلیتم د غاړې اړولي، خو الله عزوجل به فتح او بری هم درکړي. ځکه فتح او بری او کامیابي د الله تعالی په قبضه او قدرت کې. نو عسى الله، نو که څوک ملګرتیا ونه کړي نو ته پرې غم مه کوه، ځکه قریبه ده چې الله عزوجل به ان یکف باس بند کړي جنگ دا کسانو کفرو چې هغوی کفر کړي دي. الله عزوجل به هغوی مغلوب کړي. نو داسې هم وسو. پیغمبر علیه صلوات و سلام د 80 کسانو صحابه په ملګرتیا و دا علاقه ته چې دا بدر دی هلته ولاړ. دې ته بدر صغرا وایي، دومره واقعه ده بدر. د الله تعالی د ابو سفیان او د هغه د ملګرو چې ابو سفیان له ایمان نو راوړي رضی الله عنه، د هغوی په زړونو کې رعب ورواچاو، جنگ ته رانغله. الله تعالی هغوی ته کامیابي ورنکړه او دا د پیغمبر علیه السلام مسؤلیت هم ادا شو. والله اشد بأسا واشد تنکیلا، والله عز وجل اشد بأسا انتهائی سخت دی په جنگ کې. یعنی کته د دې د ډیروالي څخه او یا د دې د قوت څخه فکر منی نو الله تعالی تر دوی شدید جنگ کوونکی. واشد تنکیلا، او ډیر سخت دی د عذاب ورکولو په اعتبار باندې مخالف کس ته که مخالفت وکړي هغه ته شدید سزا ورکړي. من یشفع شفاعتا، من هغه څوک یشفع شفاعتا چې هغه شفاعت وکړي شفاعتا حسنه نیک شفاعت وکړي یکن له نصیب منها، نو وي به هغه لره نصیب ثواب منها د دغه شفاعت څخه. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، او څوک شفاعت وکړي بد شفاعت یکن له وي به هغه لره کفل عذاب منها د دې شفاعت څخه. وکان الله على كل شيء مقیتا، او دی الله عز وجل په هر شی باندې مقیتا قادر. د دې آیات هم د مخکنی آیات سره تعلق دی چې تا دی امت ته پر جهاد ترغیب ورک، او کچيري بیا چا په دغه مشکلاتو کې د کوم مؤمن شفاعت وکي او سم شفاعت وکي نو هغه لره بیا اجر، او کې بد شفاعت وکي هغه لره بیا سزا. شفاعت په لغت کې جوړوالی او انډیوالی ته ویل کیږي، ځکه په عربي کې د لمانځه دوه رکعاتو ته شفعه وایي، او دا حق د شفع چې ورته وایي چې پلانې د شفع حق لري. وجه امداد چې دای هغه سره د خپل سره یو ځای کوي، نو په دې خاطر باندې شفعه ورته وایي. او د دې په مقابله کې د ویتر لفظ استعمالي چې هغه به طاق ته ویل کیږي. نو شفاعت هم دا معنا ده چې ته یو کمزوري ضعیف سړی ته د هغه سره خپل قوت ملګری کې د هغه شفاعت وکې سپارش وکې دا ته وایي. دا یو مسله ډیره مهمه ده چې الله تعالی په دې خپل کلام کې دلته بیان کړي چې شفاعت کول دا یو مسنون عمل دی، لیکن هو شفاعت چې د شرعي اصول مطابق نو پر شرعي شفاعت باندې ثواب ورکول کیږي او پر بد شفاعت باندې الله تعالی سړي ته عذاب ورکړي.
عام خبره ده کداغه شفاعت هغه کس چې ته شفاعت کوي هغه قبول کړي او کوي قبول نکړي. قسم شفاعت الله تعالی ثواب درکړي او کبد شفاعت پر هغه الله تعالی سړي ته عذاب ورکړي. یو خبره مهمه ده چې زموږ پټولنه کې د شفاعت معنا خلګونه د پیژندل. سپارش او شفاعت دې ته وایي یو سړی مظلوم دی، کار یې بند دی، ته یو داسې چاته د هغه شفاعت کوي چې د هغه په وسه د کار کول پوره وي. ته هغه ته دا وایي چې دا سړی مظلوم دی، زه شفاعت کوم، یو سپارش یې کوم که ته کومک سره وکړي. اوس نو که هغه کومک سره وکړي چې نو سره وکړي، تا ته الله تعالی پر دې ثواب درکړي. خو دا پر هغه سړي نه د لازمي چې خامخا به ستا شفاعت مني. د شفاعت معنا دا نه ده چې ته هغه مجبوره کړي. که هغه ستا د دبدبې او ستا د پیسو او یا ستا د کوم بل زور په وجه باندې دا خبره ومني، نو دا به شفاعت نه دی، دا به اجبار دی، پر هغه باندې ظلم دی، مجبوره کېدل دی دا، او دا جایز نه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د عائشه رضی الله عنها یو منځه بریره رضی الله عنها دا د یو چا په نکاح کې بیا عائشه رضی الله عنها هغه آزاد کړ. نو چې آزاد کړل دا شرعي امر دادی که کوم شزه منځه آزاد شي، نو بیا هغه ته د نکاح اختیار دی کدا خوخانی خاون سره پاتې کیږي او کدا نکاح سره ختمي. نو دې نکاح سره ختم کړ. نکاح چې ختم کړل اخاون دې مغیث نومي هغه ډیر پریشان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې ته بریره رضی الله عنها ته وایې چې ما سره نکاح وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته ویل، هغه ورته ستا امر دی که سپارش او شفاعت؟ پیغمبر علیه السلام ته زما امر نه دی، سپارش او شفاعت وزما طبيعت نه سره نه لګي. نو دې څه معلومه سوال چې پیغمبر علیه السلام په دې خوانه ده بده کړي چې ولې نو زما دا ونه په مشکل دا یو ډېر لوی بیماری ده. کوم مدرسې ته د یو چا زوی راوستي، که استاد وي، که د مدرسې مخلص وي، که داخل نسو دی خواب دی چې ولې نو داخل نسو. یا موږ چې کله یو چا ته ورسو یو کار پکو د باندې تر مدرسې او خلک مو خبره ونه مني، نو خورا مخابره زه خو دې استاد یم یا مولوي صاحب یم، جنت هم ما ټیکه کړی دی او ته زما خبره نه. نو دا جائز نه ده، دا صحیح طریقه نه ده. بلکې شفاعت فقط د هغه سړي تر غوږو پورې د یو چا आवाज ورسول، دا چې هغه بیا تسلیمي کې نه تسلیمي جلا دا ورنګت بردې باندې الله تعالی سړي ته ثواب ورکړي. او کبیل پر دسی شفاعت وی چې هغه د ناروا شفاعت، مثلا یو سړي ګناه کړی د ته یو شاته وایي معافق، او یا غلا کړی د تورته معافق، نو طریقه غیر مشروع ده، مقصودم غیر مشروع دي، پر دې به الله تعالی سزا ورکړي. دا که هغه دا معاف کی نه کې معاف. الله تعالی فرمایي ومن يشفع شفاعة حسنة، نو څوک چې نیک شفاعت وکي یکن له نصیب منها، نو یبه هغه لره نصیب ثواب منها د دې شفاعت څخه. ومن يشفع شفاعة سیئة، او څوک چې بیا سپارش وکي غلط سپارش، یعنی هم ای طریقه غلط وي، هم مقصود غیر مشروع، یکن له کفل منها، نو وی بدل را کفلن عذاب حسد عذاب منها ددا شفاعت څخه. وکان الله علی کل شیء مقیتا، او دی الله عز وجل په هر شی باندې مقیتا، کامل قدرت لرونکی. نو په خپل قدرت سره و پر نیکی ثواب ورکی او پر بدی به عذاب ورکی. صدق الله العظیم.